او دې قتل چاته تا خداوي چې ز پتا مې نه ورته ودرې دا یو دو شعر ورته وي گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی اے قمقلا اے بے وقوف عاشقا کترشتیا عاشق وے نو پخپلے وینا کی برشتی نے او صادق وے رشتیا بدے ویلے عاشقان چرے دروغ نہ ہوئی چتا ویلے چ پتا میں نے نو پس چرا برغیر یف گندی نظر ای بو دعوی عشق بے ہنر ته چې په ما مین زما خور ته دی ولیکته دا د بے وقوف عاشق کار دی چې مین په یوی او ګوري بلتا دا د قمقل کار دعوه دی وکړه په ما د مین توب او دی قتل زما خور وازیزا کمونگا دعوه د خدای د حسن د منتوب وی او دعوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د حسن د منتوبی او ګورو داغه دشمنانو ته پغې کې پراته یو داغه د دشمنانو زمونږ انجام بسې زمونږ نتیجه بسې زمونږ نتیجه بدایي چې الله په قرب کې به مونږ تم ځای ملاوي نن په پاکستان کې تاسو وګورئ دعوا او زمونږ چغې هغه د قران او د خدای او د رسول د عشق دي او ناس تیو د الله او د رسول د دشمن په غېږ کې چې هغه نن د پاکستان سربراه لوی ضیاءالحق دی د دوامو دعاګانې ورته کوو بیا عمره ته تللی دی وزیرانم تللی دي ټول تاسو خدای په دغه سترګو وړاندې کا الله پاک هم د بیت الله په خاطر وړاندې راوسته کا دا بیت الله ته منډې ډېر کمال دی او کنه کم قرآن چې په بیت الله نازلو داغه قانون راوستل په ملک دا لوی کمال بیگا د شافعت رو جماعت او په مکه کې نو د دې ځای نه روټای ته مکی ته تللی دي رو جماعتي له د مکی په قرآن او د مدینه قرآن هغه لستا په ملک لته ورکړل کیږي او تمنډي وهي مکی او مدینه ته دا مکه او دا مدینه دا به داسې چل کوي د پاکستان سربراهانو سره چې بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی وہی د مکی په زمکه می چې سجده وکړه زمکه راته आवाज وکړو چې زه دې پلیته کړم چې دا د ریاکارۍ سجدې په ما لګئ بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی حرم ته چې ننوتم حرم راته आवाज وکړو چې وزه پلیتا بار ملک دې سب پلیت کو چلا اوس دنه رالی دا आवाज به مونږ ته کیږي
د چا په ژوند کې چې دا دلچسپي نه وه چې د ملک قانون دې بدل شي او د ملک قانون دې قرآن شي. مکې ته تلل داسې دي لکه خر چې مکې ته بوځي او تاو راتاوي کې او بیا یې راولي. نو اوس خر هم حاجي شو، خر حاجي کېږي. وای د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا، ولی خر به حاجي نشي په طواف. بیا د سرکار په پیسو باندې عمرو تتلل، د سرکار په پیسو باندې حج تتلل، د دې ملک خزانه د ټول ملک د انسانانو منځ کې مشترکه ده. ټول ملک چې اجازت نه کړي او د پاکستان په پیسو څوک حج تتلی داغه حج نه کیږي. بیا بوزیم غټان دا لوی لوی سنبور، چرته خوار سپیره ماشکی مالی چپړاسی اردلی دا د بدلې وزوی خو چرته بوزه نو زد څه وجب ولا جوړش. نو دا لوی لوی سنبور بیا د سرکار په پیسو، ضیاءالحق اوم د سرکار په پیسو عمرې ته تللی. دا ملک دی یا دا وطن دی؟ تاسو به وګورئ چې تاسو سره به کیږي څه. د ځان تماشې به وکړئ. دی حکومت له چې څوک نږدې ورځي او پیچ پیچ ورته کوي او لارې ورته جارو کوي او د ګلونو ګنټې ورته په غاړه کې اچوي، د دوی بیړه به تباهي، دوی نه به لیوني سپي جوړیږي او په ځان به چکونه لګي. ځکه چې دا د قرآن دشمنان دي، دا د دین دشمنان دي، دا د مذهب دشمنان، دا د اسلام دشمنان. نو د اسلام دشمن لا زړه وروړل مونږ نه به لیوني سپي جوړي. او اهل دنیا دي څه؟ اهل دنیا چون سگے دیوانه ان گوش او ازین چو بس بیگانه ان. وای دا اهل دنیا لیونی سپی دی، یو طرف ته شتی والله کې خپل کې دنیادار بم سوک خپل مالدار سره ستا پلار به خپل نه کی چې پتاو د تبخی ورته کېنی. دا بعضی غریبانی پلانې خان زما دوست دی، کینه د سوټای زویا ستا دوست دی. خان هم لا د چا دوست شوی دی چرته چې خان ورته وایي چې 3 غزه لکې وی چې مرشي یو 10 غزه ځان سره قبر ته انا نو د چا دا خانان چې مونږ سره سلام علیک وعلیکم دا په مونږ مړی لمبي، په مونږ مړی سپاری، په مونږ زمکی کری، اجرې را باندې جارو کوي، چیلمونه را باندې ډکوي، خدمتونه را باندې کوي. دې لپاره دا لکینی والله کې مونږ سره خبر هم کړي. دا خدای ورکه پوهیږي نه په خبر. نو دیو جن عزیزانو روزه ده او نن جمعۃ الوداع ده، په اخلاص توبه وباسئ چې یا الله مونږ ته د تیر شو ګناهونو معافي وکا، آئنده خدای د ګناه وسمرا کوا، هدایت د نیکۍ راته وکا. عزیزانو دو خبرې دي. اوس نه تاسو کسی شروع کړي، میاش نارای واو، میاش واړه واو، نن بنور سره زی او بیگا به پنور سوريږي او صدا کړته کوي لګیاي. پدې پوهما چې دروځي میاش خوچا نه شیخ لیدلې واو، نه بزرګ لیدلې واو، نه طالب لیدلې واو، نه مولا لیدلې. اوس د اختر میاشت له به ته ګورې ټول برا پیدا شي، شیخان بمی، مولیان بمی، طالبان بمی، تبلیغیان بمی. مونږ میاشت لیدل. خبره دا ده چې د پیر د ورځې زمونږ روژه وه او پیر ورځ زمونږ 29 بکیږي. اوس کتا سوای چې میاش وړا او لویا
نو تکړه شي د پیر پشپا میاشتې ته وګورئ او چرته نه راوباسئ. خدا ما دا ځل اعلان کړی دی چې یو ګوابم بے طلاقونه نه پرېږدم، 3 کاڼي طلاق به پې اچوم، نو اله به پرېږدم. قسمونه خو زمون کور کلی دی، قسمونه 2 هر وخت خوري، 3 کاڼي به پې لړه کوم چې په ما دی هغه ښځه چا مور پلار راته نکاح کړې ده په 3 کاڼي طلاق کوي. پیر پشپای راوباسئ، د 9 پشپای راوباسئ. عزیزانو چې میاشت مولی ده راځي اختر ده، او د پیر پشپا میں عقل نمانی 9 پشپا سے امکان شتا او کوم لیدا نو راځي بسم الله دا خدا واوري چې 3 کاڼي به میزان سره ساتلی. بل خبره داده چې دا دومره ورځې تیر شوي خدای به پیرم پکې تیر کی، نه بم پکې تیر شي، پړم تیار ولې ده. خدای بندگانو د یو روزه په عوض کې ثابت خدای د سړی کیږي. نو ته خو دعا وکړه چې خدای دا روزي او سو نورم زیاتی کړه چې خدای زماشي پکار خدا دی کړه. نو تنګي گئی ما خو کوشش سره اسمان ته وګورئ او الله دیو کی چې زمون صحیح اختر وشي. دویم د سرسایې خبره ده، اخبار کې څوک 6 روپے ورکي او څوک سکي او څوک کیسو میسو پسې ګرځي ما او دا ګړنګونه دي صاحب چې وروي غرزولې بیا به دي یو خدای راو باس. د غنمو د وړو نرخ چې ده 4.5 روپے راځي او کډېر احتیاط کوي نو 15 روپے فی کس. او کچا سره پیسې نه وي او غریبو نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته، پاغه سرسایه نشته. دا شته چې بل څوک ولا ورکی، لیکن دا پینشته چې د خپل سرسایه ورکی، ځکه په غریب نه سرسایه ساقطه. د اختر په ورځ بګورئ چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي. د سرسایه غرض دا ده چې په دغه ورځ بګورئ چې چرته خوار غریب په یخ نغری نه ناسته سنه چې منچي ورکرنی ورجی ورکرنی چای نه پخ کړي. که یو نغره د اختر په ورځ په یو کلی او په یو علاقه کې سوړ پاتې شو، ټول علاقه به په خدای جهنم تلیږي. یو نغره سوړ پاتې شو نو په دغه ورځ به دا لټه د سرسایې لازمن وجم دادا چې په دغه ورځ څوک غریب بے خوراک پاتې نشي. کالاکه ټوله سیټ وا د جماعت امام غریبو بل بچدارو خوارو نو بیا امام لور کوي، بل چاله بیا مور. که امام مالدارو خسربو غوړو د غوړو مالش کړو هغه امام لبه نه ورکه. کدی ورکه سرسایه دې نه ده شوی، اگر چې علی یې په زور لستونه جوړ کړي د 2 ورځې مخکې نه پلانی تا پسې دومره یو ځان له یو کوتک شا کتلی بدمعاش غوندې هغه په زور خلکو نالي نه. چا چې دغه ورځ د نغری د ګرموالي اسباب وو دغله به نه ورکه سوړ پسې بغیر. نو اکثر امامان د کلو وغیرہ چې دي خوار دي دغه سرمنه او سرسایو ته ثابت کال پراتی بیا غي ته ورکول پکار دي. کمالدارو با حیثیتو بیا به غل نه ورکه. امامانو ما ته ورځ وی دا مونږ دې اسه غرق کړو، ما خلق ته وی چې داس چل دی چې د اختر ورځ د امام غریب معشوم دی نو اسه ولا یو 10 روپے ورکړي چې خوشحال شي.
ویل کورم نکړي مال کورم نکړي د شپې محراب پورې ځان مګي او مړی غواړي بیا نو کار سو کې درکې مړ کړ نو خلکو ولا زر زر یو لس شل روپۍ ورکړي مال دې بیا مړی غواړي او شپې محراب پورې ځان مګي په لوی قهر اخته یو صاحب لوی ویر دی مونږ بالا سړی کیږو انسانان کیږو چې مونږ نه د ځان نه زیات د بل غم را سره پیدا شي اس پته نه لګي چې د الله رضا په کم کار کې د دې وجنا هر نیکای ته ور ترغاړه وته پکار دا سوچ بنه کې چې دا هم معمولی غوند نیکی ده دا بسي کې دې شی لوی لوی نیکای دي په قیامت کې ردی ټوکرای کې وګرځيږي او هغه معمولی نیکای په وجه جنت ته لاړ شي د دې وجنا هر نیکی چې وي هغه ته ور ترغاړه وته پکار دویمه خبره دا ده چې توبه کې تاخير نه ده پکار ځکه د مرګ اس پته نه لګي سپته لګي چې تا کې منټ وخت هم خدای درکې نور او کنه درکې نو د دې وجنه توبه کې ډېر توندی پکار ده چې سړی په خپل بادو باندې پیمانش او الله ته رجوع شي او الله نه معافي وغواړي په دې آیاتونو کې الله فرمای انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله الله قبلی توبه داغه خلقو چې هغه ګناو کی پنا پوهه سره ګناه پنا پوهه سره د دې څه معنا ګناه په ناپوهه دا معنا ده چې هر ګناه کوون کې د ګناه په وخت کې بالکل جاهل شي داغه عقل لاړ شي عقل لاسکه چې ایمانم تیوزي یو سړی چې غلا کوي نو دغلا پټین کې غل کی ایمان نہیں یا یو سړی زنا کوي نو د زنا پټین کې زانی کی ایمان نہیں روایتو کې راځي چې د ایمان او د انسان داسې مثال نو دې چې غلا کوي یا زنا کوي نو د ایمان وزي داسې په سره ولاړي